दुबई पुलिस یو داسې ګینګ گرفتار کړی چې په عجیبه طریقه باندې سمګلینګ کولو دا غیره طریقه چې تاسو ګورئ نو تاسو هم حیران شئ چې د سمګلرانو ته الله په کمې آیډیاګانې ذهن ته راولي خو په هغې کې هم بعضې ټایم کې دی ناکامه شي اوس د دوبۍ یو ګینګ و چې هغوی تقریبا د 15 میلیونو د 5 میلیون درهمو هغوی سمګلینګ کولو نشه اور مواد چې کومو د هغې قیمت تقریبا چې کومو 5 میلیون درهم یعنی 50 لاک درهمو هغوی سمګلینګ صرف کولو هغه نشه اور مواد تیار کړو او د دوبۍ پولیس دی څنګه گرفتار کړل څنګه یې راونیول او دوی کومه طریقه اپناوله چې تاسو واورئ حیران به شئ او دوبۍ پولیس چې کوم دی هغوی سره ور ډېره لیټیسټ ټیکنالوجي ده دوبۍ پولیس چې کوم دی ډېر زبردست طریقې سره ټریکینګ کوي د انسان ټریکینګ یا دغه رنګ نشه اور مواد چې کوم دی په ایرپورټو باندې خو دا هم ډېره زیاته مشهوره ده چې سمګلینګ هم دغه علاقو کې ډیر زیات کیږي خیر پاغه باندې مون خبر نه کوو هغه نیگیټیو طرف ته نو زمونږ به پازیټیو شی راوچته وو پازیټیو شی به اپریشیټ کوو او هغه به هایلایټ کوو هم ځکه سمګلران چې کوم دی غي ډیر زیات لکه دینه مخ یو بل کیس دا څه شو چې انسان هغه دا پودر نه دا پودر دای دا څه چل کړو چې دینه کاټن کپڑا جوړه کړو کپړې له هغه پودر لیکوډ فارم لا ور کړو لیکوډ فارم ته جوړ کړو پودر یو هغه کې بیا را کاټن دا کپڑا نه هغه پکې خوشته کړو نو هغه کاټن کپڑا چې کوم هغه جذب کړو هغه پودر جذب کړو هغه پورې انختی ولکه خب پته نه لګیدا نو چې څنګه ځان سره په ایرپورټ وخکې پېښه کې شوی دی چې لکه دې کې خو سشته دی دې کې خو ډیټیکټ کیږي نشاور شي ډیټیکټ کیږي خو ماشين کې خو ډیټیکټ کیږي خو په نظر ښکاري نه دا خو ټوله کپړې دي چې ورپسې نور لیټیسټ ټیکنالوژي والا نور ماشينري ورپسې راوستي ده چې کتلې دي کپڑا کې د ظالم بچی لیکوډ فارم ته اړولي وو کپړې په غوبو کې خوشته کړي و هغه وب جذب کړي وي بیا براده په دې طریقه وخکې ګوره په دې طریقه باندې سمګلینګ کولو چې هغه گرفتار کو خو چې کومه طریقه وا د ګینګ داسې چل کړي دي چې بټن یې جوړ کړي دا موږ د کپړو کې دا بټن نه وی لګېدلی دا داسې قسم بټن یې دغه نشه اور موادونه جوړ کړي دا بټن چې کم په کپړو کې لګېدلی وي دغه رنګ بټن یې ته جوړ کړي دي او به کپړو کې هغه پستونو باندې لګولم دي لکه زموږ د کپړو کې دا بټن لګېدلی نه ده نو دغه رنګ بټن یې د پودر نه ایسونه جوړه کړې ده او به دا بټن چې کم دی کپړو پورې ګنډلم د دنیا شرټونه کپړې ایشتلې وي پینټونه یو هغې کې دا بټن چې کم دی پستنه باندې لګولې هم وي چې شک پیدا چا نه راځي خو بیا هم دوبۍ پولیس چې کم دی دی ګیر کړي دوبۍ پولیس وی چې لکه ماشینان خو شی ډیټیکټ کوي څه ناسه خوشته دی خو دا چرته دی ای برا کپړې راشتې کپړو جیبونه به کتل نشته لکه اخر بټنو باندې شک راغلی چې بټن یې کتلی دي نو شی د بټنو نه جوړ کړي وروره بټن یې ته جوړ کړي وي د ایسو د پودرو نه بټن جوړ کړي او په کپړو کې لګولې وي نو دا ګینګ گرفتار کړي چې پای کې د مختلف ملکونو کسان انوالو دي خو خبره پکې دار چې پاکستاني پکې څوک نشته غواړي نه پکې پاکستاني شته نه پکې د افغانستان څوک شته خو دا کسان چې کوم دي هغه پولیس گرفتار کړي دي په دای باندې بوس سټریکشن سخت اکشن اخلي او په دوبۍ باندې به بلیک لیست کوي هم نو خیر دا مکمل معلومات تاسو د حواله سره ده کمنټ لازمي وکړئ